وصلی علیه ما عزتمندو قدرمندو مسلمانانو ایماندارو رونو لری نزدین راتلونکو جمعې مونځ د پاره بیان د پاره الله تخپل تندی خودلو د پاره ټولو لری نزدین راتلونکو تازه خوش آمدید هر کلام السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ ما عزتمندو چونکہ دا میاشت د رجب شریف تے رجب شریف ختم شو شعبان المعظم میاشت تے نن یکم تاریخ پا شروع کی گی ما خامنا نو دا ایوہ دس میاشت تے ما عزت مندو بیش مارا دا دے برکتو ندی دے میاشت کے سلور شیزون عام کول پکار دی عبادت پہ اعتبار سرا و انشاءاللہ دے سلور واڑو منگا با ذکر فرمایو پا آخر کے با انشاءاللہ چونکہ دے شعبان المعظم پنزم تاریخ تا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا تا تشریف راوڑائے دے ہجرت پشپگم کال باندے نو دے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقع و انشاءاللہ ذکر خیر بکو سلور شیزونا پا دے میشت کے بزرگان دین فرمائی کتابون لکی چھ مسلمانو تا کول پکار دی اول غنیت الطالبین کے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرمائی شعبان و شہر ذکر درود بن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ویدا شعبان میاشت دے دا دا محبوب دا ذکر دا درود شریف دا صلاة محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے چپا دے میاشت کے خلق کو تپکار دا چخپل نبی باندے پا کسرت سر درود شریف وائی پا دے میاشت کے درود شریف سب برکات دی درود شریف دمر برکتون دی چزا ویم خپل ناقص عقل مطابق دس با حدیث و کتاب نوی چو درود شریف فضیلت پاک موجود نوی لبخاری شریف نوالا زب اسی چو سمر دا حدیث و کتابون دی پٹولو کے درود شریف ذکر موجود دے چو درود شریف یودا سے بہترین عمل دے القول البدی صفحہ نمبر 193 باندے دا حدیث شریف موجود دے پورز دا محشر با فرشتے یو کس راونی سی دوزخ تبے بونزوی اللہ پاک خیستہ نبی حضرت آدم علیہ السلام با دشین رنگ ایزار تڑلائیوی لنگ بے تڑلائیوی دس داغن خلق تاو کوی دا حاجیان صاحبان اغبا دا سرا اوچت کی او نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پس بمنڈ کی او درے ظلبا یا احمدو یا احمدو یا احمدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پا آسمانوں کے کم نم چا مشہور دے احمد دے پس مکہ کے محمد دے پا آسمانوں کے احمد دے نو چونکہ آدم علیہ السلام خو پا جنت کے زیاد پاتا شوے پا آسمانوں کے معراج شریف کی ملاقات شوے نو دی پا وجہ سارا با دریزل پا یا احمدو سارا آوازو کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم با ورطراشی صدی وی قربان فرشتو دستا یو امتی دوزخ تروان کڑائے دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم با فرشتو تا فرمائی ودروی فرشتو دا زما امتی دے چرتے بونزوی وی دا باندے فیصلہ شوی دا گناہوں نے زیاد شل نیکی کم شوی دوزخ حکم دے اللہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پا سجدہ رب تا پریوزی یا ربا تا خو ما سره واده کړو چې ستا امت متعلق په زه تا خفه نه کمه یا ربه زما امتي دوزخ ته روان دی الله رب کریم به ورته فرمای اے محمد صلی الله علیه وآله وسلم خپل سر مبارک را پورته کوي تاسو چې څه وایه هغه دې وشي وی دوباره د اعمال وتللی شي دوباره به عملونه تللی کېږي ما عزتمندو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے میزان تل خواتا ودریگی او خپل جیب تبا لاس مبارک دن کی ایوہ پرچہ براوالی او آغا با پکی کیک دی
ما عزتمندو هغه کاغذ ایښودل به وي چې د نیکیو تله چې دی هغه به بره وخیږي درنه به شي او د ګناهونو تله چې دی هغه به سپکه شي ښکته به راشي. آخرت کې به حساب الټه وي. دنیا کې چې کومه درنه وي هغه ښکته ځي سپکه بره ځي. آخرت کې چې کومه درنه وي هغه به بره خیږي او چې کومه سپکه شي وزن یې کم شي هغه به ښکته راځي. حکم به وشي فرشتو جنت ته روان کړئ. دا سړی به حیران شي اوس یو څو منټه مخکې ما دپاره د جهنم د دوزخ حکم و اوس ما دپاره جنت حکم شو. الله محبوب صلی الله علیه و آله وسلم به له لاس نه ونیسي وایي به ای غمخوار انسانه ته ما ته خپل ځان تعارف خو که تاسو څوک یې چې په دې سخت وخت کې مو زه جهنم اور نه بچ کړم. نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم ورته فرمایي زه د تا هغه عظیم نبی یم چې په دنیا کې به د ما کلمه ویل او ما په وجه ته مسلمان وي. دی به وایي ای د الله محبوب صلی الله علیه و آله وسلم نو بیا دا کوم داسې عمل دی چې ما ته په کار باندې راغی. نو ما عزتمندو قدرمندو الله محبوب صلی الله علیه و آله وسلم ورته فرمایي دا د په شوق سره په مینه سره په محبت سره په ما باندې یو ځل درود شریف ویلی و دا ما ځان سره ایښودی او نن تا ته په سخته کې په کار راغی او د درود شریف په برکت سره ته له جهنم اور نه الله بچ کړلی. دا د درود شریف برکات دی. حضرت عبدالله شاه رحمت الله علیه یو بزرگ تیر شوی دی. د ده استازو شیخ علاءالدین رحمت الله علیه پیر هم و. یو ورځ په لار کې سره روان اوس د خښتو او دا منګي چې جوړیږي د دې بټۍ لګیا دی اور پکې بلیږي. پیر صاحب ورته وایي ای عبدالله شاه ته ما دپاره څه کولی شي؟ وایي زه ستا دپاره هر څه کولی شم. وایي دې اور ته به ودانګې؟ وایي بلکل به ودانګمه. ما عزتمندو بس دا خبر کولو چې کتلې حضرت عبدالله شاه رحمت الله علیه په اور کې ودرېدو. هیر دا ګیر اور ته بلیږي دی پکې ولاړ دی د ده جامو ته هم هېڅ اثر نه رسي. چې راووتلو لږ ټایم بعده په بدن باندې خولې وې. خلک هم راغونډ شو تپوس ترې کوي وایي ای عبدالله شاه رحمت الله علیه تا ته د اور څه اثر ونه رسولو؟ هیر دا ګیر تا نه اور و. وی کله چې ما اور ته ودانګل ما خپلې سترګې پټې کړې او د مدینې منورې تصور مې جوړ کړو. مې چې زه ګنبد خضرا مخې ته ولاړ یم الله محبوب باندې درود شریف وایم. بس چې ما درود شریف شروع کول نو مدینې منورې نه یوه داسې یخه او خوشبوداره هوا راغه چې زه تاسو اوس را وباسلم زه پوه شوم ما ته پته نه ده لګېدلې ما خپل درود شریف ویلو. سبحان الله. نو ما عزتمندو دا د درود شریف برکات دی. درود شریف ثمرات دی. کم خلق چې درود شریف وای نو دا شعبان المعظم میاشت چې دی دا د درود شریف میاشت دی. امام حضور غوث پاک شیخ عبدالقادر رحمت الله علیه فرمایي چې دا میاشت چې دی دا د محبوب صلی الله علیه و آله وسلم په ذات باندې درود شریف ویلو ده. ها یو ځل نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم ته صحابي دعوت وکړلو کور ته مې راوړو. ماښام به محبوب راځي کور ته دعوت پوي. ما عزتمندو په کېښو په کټوۍ باندې کېښو ماښام شو خو پخېږي نه. صحابي راغی قربان نن سهار مې یو ماهی راوړی دی ستاسو دپاره کور کې تیاروم. ماښام شو خو پخېږي نه. څه وجه دی؟ غیب دان نبی غیب باندې خبر محبوب صلی الله علیه و آله وسلم څه ورته فرمایي؟ ورته فرمایي ای زما صحابي دا ماهی به څنګه اوس وځي؟ دا خو په دریاب کې زما یو عاشق رسول را روانو او هغه په زوره زوره په ما باندې درود شریف ویلو. درود شریف ویلو او دغه ماهی په غوږ باندې ولګېدو. بس ده ته خوند ورکړو دی هم ورپسې را روان شو. دی هم ورپسې را روان شو. نو ماهیګیر په جال کې دی ګیر شو.
اوس تاسو په اور باندې خودی دی دا خو د دنیا اور دی د ده په غوږونو باندې درود شریف آواز تلی دی که آخرت اور ته هم واچولی شي آخرت اور به په ده باندې اثر نه وکړي دا درود شریف برکات دی درود شریف دا برکات دی نو ما عزتمندو خپلې ژبې په درود شریف سره تر ساتئ همیشه دپاره درود شریف ډیر آسان دی صلی الله علی محمد مختصر غوندې الصلاة والسلام علیک یا رسول الله درود اکبری دی دا درود هم دی سلام هم دی الصلاة والسلام علیک یا رسول الله نزول د رحمت دی سلامتیا دی پتا باندې اے دی الله رسول یا نبی الله اے دی الله نبی دا وایو صلی الله علی محمد صلی الله علی النبی الطاهر دا هم مختصر درود دی خو ما عزتمندو که په اوداسه سره یې ډیره غوره خبره دی خو بې اوداسه هم ځان محرومه کوئ ما بلکې خامخا یې وایو زمونږ بزرګان دین یو مختلف قسم ته عادتونه پخوا بادشاهانو ته الله دومره ولې جا و مقام او منصب ورکړی محمود غزنوي رحمت الله علیه د دویمې صدۍ او د درېیمې صدۍ په منځ کې تیر شوی د مسلمانو یو نامور عظیم بادشاہ دی په هندوستان باندې 19 حملې کړي دي محمود غزنوي رحمت الله علیه ته الله تعالی دا مقام څنګه ورکړی څنګه مقام ورکړی یوه ورځ ایاز زوی ته آواز وکړو ای ایاز زویه دې خوا راشه هغه ایاز زوی هم خفه شو چې بادشاه خو ما سره ډیره مینه کوي روزانه نوم راته علي او نن یې نوم راته واخیستوی چې ایاز زویه ما خواته راشه وجه څه دی پلار ته ووې پلار یې تپوس وکړو بادشاه سلامت خفه کېږي به نه نور کله ته ما زوی ته د خپل نوم علې نن د زما نوم واخیستلو ورته راوغوښتې وجه څه ده محمود غزنوي رحمت الله علیه څه ورته فرمایي وایي روزانه زه چې د ستا بچي نوم علمه ما اودس وي چونکې د ستا بچي نوم چې دی هغه محمد دی او ما ته دا خپل غیرت زما نه برداشت کوي چې محمد نوم زه بغیر د اوداسه والم نن مې اودس نه و ځکه مې داسې وتوي چې ایاز زویه راشه داسې بادشاهانو زمونږ الحمدلله هما عزتمندو یو سړی غریب و انتهایی محتاج و یوه شپه درود شریف ووې بس سر سترګې پټې شوې زړه سترګې ویښې شوې الله محبوب صلی الله علیه و آله وسلم تشریف ورته راوړلو وایه امتي څه پریشانی دی وایي قربان ډېر زیات تنګ دسته یم په ما باندې قرضې اوړېدلې دي نه پوهېږم چې څه وکړم محبوب کریم صلی الله علیه و آله وسلم ورته وخندل ورته فرمایي لاړ شه محمود غزنوي ته ورشه ورته وایه چې الله نبي له طرفه زه راغلی ما زما قرض روپۍ راکه 10,000 درهمه په ما باندې قرض د 10,000 درهمه راکه وایي قربان ور خو به شمه خو داسې خو هر سړی دعوه کوي ما ته یې کوي چې څه دلیل څه ثبوت څه دی سره زه به څه ورته وایم محبوب کریم صلی الله علیه و آله وسلم ورته فرمایل وای محمود غزنوي ته وایه چې کله دلیل د نه وغواړي ورته وایه چې الله نبي ما ته فرمایل چې 15,000 ځله 60,000 ځله روزانه ته په ما باندې درود شریف وایه دا یې دلیل دی ما عزتمنو سهار چې رڼا شو سړی ډېرې خوشحالۍ سره ورغو محمود غزنوي رحمت الله علیه ته چې دا خبر بیان کړه وای دلیل څه شته سره وای ها دلیل محبوب دا راته خیلی و دلیل دا راته خیلی و چې ته روزانه په ما باندې 15,000 ځله درود شریف وایې بس بادشاه ډایرکټ حکم وکړو وی 10,000 د ده قرض ورکوي 10,000 د ده کاروبار او کور دپاره ورکوي او 10,000 د دې خوب په انعام کې درته ورکوي 30,000 درهمه ورکوي کله چې سړی لاړو درباریان وایي قربان تا خو د سړي خبر وکړه او تا پیسې ورکړې ته خو ورځې مونږ سره او شپې مونږ سره نو دا 15,000 ځله 60,000 ځله درود شریف ته څنګه وایې وایي نن ما زړه ته یقین میلاو شو ما له ماشوموالي نه دا عادت جوړ کړی دی درود 10,000 درود 10,000 یو درود شریف ته که چاته پکاري ما سره بیا میلاو شي ته وبخایم درود 10,000 چې یو ځلې ووایې 10 ځله 10,000 ځله درود شریف ثواب پې میلاویږي هغه زه چې محل نه راوځم خپل دربار ته په خپل مسند باندې کښېنم نو 3 ځله سحر وایم
او 3 ځله ماسخوتن وایم په یو ځل باندې 10,000 درود شریف ویلو ثواب ملاو کیږي. نن ماته یقین وشو چې 6 ځله ویلو باندې الله ماته 15,000 ځله درود شریف ویلو ثواب را عطا کوي. دا ما عزت مندو درود شریف فضائل برکات بېشماره دي. اوس زه درته پې شروع شمه ګنټې به ولګي وخت په تیر شي خو فضائل د درود شریف په ختم نشي. بهر حال زندګۍ کې یو خپل معمول جوړ کړئ چې محبوب صلی الله علیه و آله وسلم باندې په کومو الفاظو سره وي درود شریف خامخا وایئ. هیڅ کله مه ترک کوئ. مونږ امتیانو په مونږ باندې حق دی. دویم ما عزت مندو قدرمندو دې میاشتې سره چې کم تعلق لري هغه تلاوت دی. تلاوت قرآن. حضرت انس رضی الله تعالی عنہ فرمای صحابه کرامو به پر رجب شریف کې خپل مالونه زکاتونه وباسل. قایدیان مایدیان به آزاد کړل. چا باندې به حج جاری کولو حد به په جاری کړلو او بیا به خپلو کاروبارونه تجارتونه فارغ شو. په دې رجب د شعبان شریف میاشتې کې به الله کلام ته کېنستلو. روایتو کې راځي شعبان المعظم دې میاشتې چې نن یکم دی عرض یې وکړو پروردګار په دربار باندې یا ربه یو خوا د رجب شریف راته کېښو بل خوا د شعبان بل خوا د رمضان راته کېښو. یا ربه دواړو ته د برکت ورکړی دی. یوه حرمت والا میاشت دی بلې ته هم تا برکتونه ورکړي روژه دې پکې فرض کړې ده. یا ربه ما باندې د کم فضل دی. الله رب کریم ورته وفرمیل په تا کې مې قرآن تلاوت کېښودلو. زما نیک بندگان با اے شعبان المعظم په تا په دې میاشتې کې به قرآن تلاوت په کثرت سره کوي. قرآن تلاوت سره بس خپله زندگی وبسته کوي. خپله زندگی وبسته کوي. او ما عزت مندو دریم د دې میاشتې عمل چې دی هغه په کثرت سره روجې دي. په کثرت سره روجې دي. حضرت خواجہ بایزید بیستامی رحمت الله علیه 40 کاله مسلسل روجې ونیسلې خو څوک پې باندې پوه نه شو. دا د اولیاء کرامو زندگی او طریقه کارو. مونږ ته پکار ده چې په کثرت سره روجې نیسو. خاص کر دغه میاشتې کې ټولو مؤمنینو مور حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها فرمایي ما عرض کړو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم لواړو نه زیاتې روجې رمضان نه بعد تاسو په دې میاشتې کې نیسئ. ولې قربان دا لواړو د دې روجې لواړو میاشتو نه زیاتې فضیلت والی دي. محبوب فرمایل چې ها د دې شعبان میاشتې روجې چې د رمضان نه بعد بل فضیلت د روجو په اعتبار سره چې دی بیا د شعبان میاشتې ته میلاو شوی دی. نو په دې وجه سره محبوب فرمایي زه په دې کې کثرت سره روجې نیسم. او دریم عمل چې دی څلورم عمل هغه په کثرت سره استغفار دی. په دې میاشتې کې په کثرت سره استغفار دی. حضرت امام حسن بصری رحمت الله علیه خواته یو کس راغی جی باران نه کیږي چیرې یو عمل راته وښایه. باران نه کیږي عمل درته وښایم؟ وایي جی وایي استغفار وایه کثرت سره استغفار وایه. حضرت سمیع بن ربی رحمت الله علیه فرمایي هغه چې لاړو هغې نه بعد یو بل کس راغی هغه وایي قربان تنگ دسته یمه غریب یمه مال دولت نشته را سره چې الله خپل مال او دولت ما تر عطا کی رزق په ما باندې دروازې کولاو کی. صحیح وظیفه راته وښایه. وی وظیفه دا دی چې ته په کثرت سره استغفار کوه. هغه هم لاړو. حضرت سمیع بن ربی رحمت الله علیه فرمایي دریم یو کس راغی هغه وایي قربان اولاد مې نه کیږي اولاد مې نه کیږي اولاد غواړم اولاد مې نه کیږي. یقینا په تاسو کې به ډېر خلک داسې دلته ناست چې اولاد به یې نه وي. امام حسن بصری رحمت الله علیه یوه وظیفه راته وښایه. وظیفه دا دی چې اولاد غواړې نو په کثرت سره استغفار وایه. یو بل سړی راغی وی علی جا زه ډېر کاروبار کول غواړم چې مال مې وسیع شي مختلف قسم کاروبارونه مې شي هغې دپاره چیرې یوه وظیفه راکه. نو ده ورته وفرمیل په کثرت سره استغفار وایه.
حضرت سمی بن ربی رحمت الله علیه فرمایي کله چې دوی لاړ ما تپوس ته وکړو چې اے امام حسن بصری رحمت الله علیه سلور کسان در تراغل او سلور وړو مختلفه مسلې در تراوړي ایو درته وی چې غریب یم غربت میں ختم شي بل درته وی چې قربان باران نه کیږي بل درته وی چې اولاد به نشته بل وی چې زما مال کثیر شي او ډیر شای کاروبارونه تجارتونه مې شي او تا سلور وړو ته یوه وظیفه وښایله څه وجه دی وی د ماته سوره نوح آیت نمبر 10 او آیت نمبر 11 تلاوت فرمایلو الله رب کریم فرمایي تاسو الله نه بخنه غواړئ استغفار کوئ هغه بخونکی مهربان دی تاسو تبا ویمددکم اموالا تاسو ته به ډېر شی مالونه درکي و اولادونه به درکي او تاسو ته به ډېر شی میوجات او خپل انعامونه در عطا کی دا قرآنی وظیفه دی قرآنی وظیفه دی امام حسن رضی الله تعالی عنہ خواته په کوفه کې یو کس راغی وی قربان اولاد مې نه کیږي قربان اولاد مې نه کیږي وی روزانه هر ورځ 1000 ځله استغفر الله ربی من کل ذنب واتوب الیه بس دک الفاظ استغفر الله ربی من کل ذنب واتوب الیه دا ټکی زر زلوایا تا تبا الله رب کریم اولاد در عطا کی راویلی کی یو نه دعا نه استغفار په برکت سره دغ سړی ته چې اولاد نو الله 15 اولادونه ور عطا کړل دا قرآنی وظیفه ده نو په کثرت سره استغفار وای روایتوں کے راضی کم سړی حدیث شریف ته نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم فرمای کم سړی چې استغفار وای کم سړی چې استغفار وای فرمای الله به د رزق زیات کی او داسې زینه به ور عطا کوي چې د تب پته هم نه لګي داسې زینه به الله رزق ور عطا کوي خو استغفار کثرت کوي په کثرت سره استغفار کوي ان شاء الله تاسو به هر طرف ته مالا مال وګرځیږئ نو دا سلور عملیات چې دي سلور عبادات چې دي اول درود شریف بیا ورپسې ما عزت مندو قرآن تلاوت بیا ورپسې روجې او بیا ورپسې استغفار شریف دا د دې میاشتې عام معمول دی نو د دې میاشتې نن نه ابتدا دی ما عزت مندو تاسو هم په دې سلور واړو عملونو باندې ابتدا وکئ هم پکې درود شریف هر عمل نمخ کې بیا هم ورپسې تلاوت د قرآن بیا ورپسې روجا او ورپسې استغفار د خپل زندګۍ یو عام معمول جوړ کړئ الله رب کریم با د ستاسو زندگی هم خیسته کی آخرت په مو هم خیسته کی ولې چې ته کله ووایې استغفر الله ربي څه معنی کېږي استغفر الله ربي زه بخښنه غواړم خپل رب نه من کل ذنب و اتوب الی هر گناه نه او زه د طرف ته رجوع کوم زه هر گناه نه خپل رب نه بخښنه غواړم او د طرف ته ګرځم نو چې دا د ستا په ژبې باندې وي نو خدا نه خواسته تا ته مرګ راشي د ستا په بدن به یوه ګناه پاته شي نه به شي پاته تا ته په داسې حال کې مرګ راشي نو ته به ګناهګار مرې نه هېڅ کله به ګناهګار نه ولې چې تا خو له ګناه نه توبه باسلې ده که نه نو استغفار خپل معمول جوړ کړئ خپل زندګۍ کې جون سره دا بالکل پیوست کړئ الله رب کریم دې موږ ته په دې مختصر خبرو باندې عمل توفیق نصیب کی آمین بجاه النبی الامین صلی الله علیه و آله وسلم